الرحمن الرحیم د نبی صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې چې کم هاشم دی هغه مونږ لږ تعارف کوو د هغه نه بره چې کم دی نو د هر یو تعارف هغه مشکل هاشم د خپل نوم عمر نو هاشم نوم د بیا څنګه شو د هاشم د هشم نه دی او د هشم معنی د چوری کول یو پیر په مکه مکرمه کې قات راغلو او قات دومره سختو چې د چا کره به هم د خوراک د سکاک د سسیس پته نه لګېده نو په هغه وخت کې به د هاشم هغه ډېر شی شوروا جوړه کړه او په هغه شوروا کې به روټۍ چوری کړه او هغه روټۍ به بیا په خلکو باندې خوړه هغه سرید به بیا په خلکو باندې خوړو دا ډېر زیات سخي انسان او ډېر زیات ښکلی او ښایسته دومره ښایسته و چې د څوارلسمې سپوږمۍ په شانتې به د ده مخ ځلېدو او نورې نبوت به د ده په تندي کې هغه خلکو ته ښکاره کېدو څوک چې د نورې نبوت نه خبر و دې وجې نه د بني اسرائیل علماو او د هغه وخت چې کوم بادشاهانو هغوی به په هاشم باندې د خپلو لوریانو نکاح پیش کوله چې ته زموږ د لور څه نکاح وکړه ته زموږ د لور څه نکاح وکړه ولې هغوی ته پته وه چې نورې نبوت د ده په تندي کې ځلیږي لهذا هر کس دا خواهش کو چې دا نورې نبوت زموږ خاندان ته راشي یو پیره هرقل بادشاه چې کوم دی نو هغه هم د هاشم ته خط ولیږو چې ته ډېر زیات سخي انسان یې ته ډېر زیات باروبه باکماله انسان یې زه دا غواړم چې زه د خپل لور نکاح تا سره وکړم لهذا ته دلته کې راشه او چې زه خپله لور تا ته په نکاح باندې درکړم خو هاشم ورته انکار وکړو چې زه ستا د لور سره نکاح نه کوم اصل کې د هرقل مقصد هم دغه و چې یاره نورې نبوت زما خاندان ته راشي هاشم ډېر زیات هوښیار انسان و د هغه د هوښیارتوب یو کارګردګي او یو واقعه هغه دا ده چې هاشم د خپل خاندان والا دپاره د خپلو خلکو دپاره سالانه د تجارت 2 سفرې جاري کړي وي یو سفر به هغه یمن طرف ته کېدو او بل سفر به شام طرف ته کېدو او هاشم د عرب د قبایلو سره د غټو غټو خاندانونو سره د عهد کړی او دا لیکلي ورسره کړي چې تاسو زمونږ د قافلې حفاظت کوئ مونږ به ستاسو څومره ضروریات به مونږ به تاسو ته در رسو لهذا د دغه عهد او د دغه وعدې هغه فایده دا راوتې وه چې د دوی قافلې ته به چا څه نقصان نه رسو حالانکه هغه وخت کې چې کوم دی کومه قافلې چې به په سفر باندې په تجارت باندې تلې نو هغه به خامخا په لار کې لوټ کېدي خو لهذا د دوی قافله چې کومه وه نو هغې ته به چا څه ضرر هغه نه رسو دې وجې نه مکې مکرمې چې دوی کم خاندان او کم دغه او په دې طریقه باندې تلل تجارت له خپل سفر به پیره هاشم چې کوم دی د تجارت په سفر باندې روانو لاره کې مدینه منوره کې هغوی قیام وکړو بازار کې ناسو نو د هاشم په یو زنانه باندې نظر ولګېدو چې هغه زنانه ډېره زیاته ښایسته ډېره زیاته شریفه او د فهم و فراست نه ډېره پویه زنانه معلومېده هاشم تپوس وکړو چې دا د چا منکوحه ده او که نه ده معلوماتو نه پس ورته وویلی شو چې دا د اصیحه بن جلاح منکوحه ده چې د هغه نه د دې 2 بچي دي یو عمر یو معبد خو هغه اصیحه دې زنانه نه اوس طلاق ورکړی دا اوس د چا منکوحه نه ده نو هاشم دې زنانه ته د نکاح پیغام ولیږو هغې زنانه د هاشم د سخاوت نه د هاشم د هوښیارتوب نه خبر وه نو هغې دغه پیغام قبول کو چې قبول کو د هاشم د هغې زنانه سره نکاح وشوه رخصتي وشوه رخصتۍ په موقع باندې هاشم سره چې په هغه سفر کې څومره ملګري ټولو له هاشم چې کوم دی دعوت وکړو ولیمه وله وکړه هغې نه بعد بیا هاشم په مدینه منوره کې لږ ډېر ایثار شو څه موده پس چې کوم دی الله جل شانهو هغه زنانه چې کوم دی نو هغه د ماشومانو بیماره کړه الله پاک چې کوم دی نو هاشم ته زوی ورکو عبدالمطلب دا د نبی علیه صلات وسلام نیکه دی بیا هاشم په یو بل ځای ته په سفر باندې تللی و هلته کې بیا د هاشم طبیعت چې کوم دی نو هغه خراب شو او هلته کې هغه انتقال شو انا لله و انا الیه راجعون دا روانه ویډیو به انشاءالله د عبدالمطلب مختصر غونته کې حالات او سیرت هغه تاسو سره شریک کوم انشاءالله